په نامه د هغه رب مې ابتدا ده په نامه د هغه رب مې ابتدا ده چې زه د محبت سره آشنا کړم بیا درود په هغې لوی هستۍ وایم بیا درود په هغې لوی هستۍ وایم چې ذکر په یاسین او په طه کړم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته له هر څه نه وړاندې زه د خپل طرف نه د استادانو طرف نه او د ریډر کالج د طرف نه خپلو ټولو درنو قدرمنو میلمنو محترم منیر بنیری صاحب جناب ارشد اقبال صاحب محترم امیر نواب صاحب او جناب اسرار سرکار صاحب ته په خیر راغلی وایم او د هغوی سره سره زه د فسټ ایئر طلباو ته په ریډر کالج جاین کولو سره او د ریډر کالج په انتخاب سره ښه راغلاست او هرکلی وایم محترم سامعین لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن د سیکنډ ایئر طلباو د فسټ ایئر طلباو دپاره د خوش آمد یو پروګرام او تقریب منعقد کړی ده نو د دې پروګرام په سلسله کې زه د خپلو استادانو او ملګرو ډېر مشکور یم چې هغوی موږ سره په دې پروګرام منعقد کولو کې خپل بھرپور تعاون او مدد وکړو دې نه علاوه زه د اصغر صاحب او د پرنسپل صاحب هم ډېره شکریه ادا کوم چې هغوی موږ ته داسې یو تقریب او داسې یو ایونټ منعقد کولو اجازت راکړو د پروګرام په مخکې به وځو د پروګرام آغاز کوو باقاعده تلاوت کلام پاک د پروګرام آغاز کوو او زه د تلاوت کلام پاک دپاره دعوت ورکوم د فسټ ایئر طالب علم عزیر ته چې راشي او تلاوت کلام پاک پیش کړي عزیر جماعت سال اول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم دا عزیر چې په خوندور انداز کې تلاوت کلام پاک پیش کړو چونکې د هر محفل آغاز د تلاوت کلام پاک نه کېږي او ورپسې بیا قومي ترانه پیش کېږي نو زه د ټول خواص څخه او ټول هر څخه خواص کوم چې هغوی په ادب او احترام سره د قومي ترانې لپاره ودرېږي پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام کومل سلطنت پائندہ تابندہ باد
ارشاد بعد منزل مراد परचम सितारा ओ हिलाल रहबरे तरक्की ओ कमाल तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तिक़बाल साए खुदाए ज़ुल जलाल। ډېره زیاته مننه د ټول حال څخه پروګرام په مخ کې بوزو. داسې راته ګورې لکه نه چې راته ګورې، داسې راته ګورې لکه نه چې راته ګورې، نیغ مې د زړګي وځي کاږه چې راته ګورې. او کله چې د زلفو وریځ لرې کړې له مخه منیر صاحب، کله چې د زلفو وریځ لرې کړې له مخه، شدې پلوشې ښکلې باڼه چې راته ګورې. او ته زما د زړه نه د خپل حسن تپوس وکړه، ته زما د زړه نه د خپل حسن تپوس وکړه، زه به درته څه وایم ته چې راته ګورې. او نن خو مې خاطر وکړه چې مه راته راګوره اصغر صاحب، نن خو مې خاطر وکړه چې مه راته راګوره، زه درته کتی نه شم ته چې راته ګورې. ډېره مننه. اوس زه د ویلکم سپیچ دپاره د سیکنډ ایئر طالب علم سیف الله ته دعوت ورکوم چې راشي او ویلکم سپیچ پیش کړي. ستاسو د لاسونو پړکا کې سیف الله جماعت صالحون. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear fellows, Assalamu alaikum. It is with hope and ambition, dreams and inspiration that you are here on this campus this evening and you are raring to go. Everything is new for you. New classrooms, new teachers, new fellows and even new technology. But this institution towered task and has stood here like a spreading tree of knowledge for decades. So you have chosen an institution which has a rich tradition. Dear fellows, we have not fossilized, we have embraced change every step of the way. As you look here, how modern the facilities here are. So welcome dear students to a time of zestful living and wonderful tradition. Let me now spell out two things for you as you are here. Number one, keep sight of your goals. Life on this campus is colorful. There are many activities you can be part of, and I do wish that all of you will be part of them. But we want you to learn character, discipline, compassion, and above all, understand the meaning of life. Number two, love and patience should go hand in hand. Therefore, be patient, let time test your love, and what has to remain will remain. And then when patience has run its course, you will find joy with great patience and last friendship accompanying. Thanks. دا سیف الله چې په ښکلي انداز کې انګلیش ویلکم سپیچ حاضرینو ته وړاندې کړ. یاره چې مین را باندې نه وي، اظهر زمان ته یې ډالۍ وي، وایي یاره چې مین را باندې نه وي نو ولې دې په وخت راته ونه وي. او نو ځکه د بلا ښکلو په زړه کې وم، ځکه د بلا ښکلو په زړه کې وم، یاره زما زړه کې خو یو ته وي. اوس زه د پښتو شاعرۍ لپاره د سیکنډ ایئر طالب علم اظهر زمان ته بلنه ورکوم چې راشي او پښتو شاعري وړاندې کړي. اظهر زمان جماعت صالحون. د کمسلو مې یاري کړې ده، ما د خپل د زړه بې حرمتي کړې ده. د کمسلو مې یاري کړې ده، ما د خپل د زړه بې حرمتي کړې ده. اور بغیر له یاره مې ثابت کړله، ما بې له یاره زندګي کړې ده. او په هر قدم چې مې خانه وپکې، په هر قدم چې مې خانه وپکې، ما په هغه ښار کې بزرګي کړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د هغه باچا په نوم چې ټولو بادشاهانو باچا دی. حفیظ ذات دی، د نمرود په اور کې د ابراهیم علیه السلام، په سولای د عیسی علیه السلام،
د جادوګر په مس کې د موسی علیه السلام او د کوی په ویخ کې د یوسف علیه السلام د مې په ګېډه کې د یونس علیه السلام او د هجرت په شپه د سلو تر لاندې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سټیج د مخه د ناس ډیر عزتمند مشرانو چې زما د پښتونخوا او جری جماعتونو په تاسو کې استخکاری او هغه ټول شازلمو چې ما ته ډیره مینه راکړه ټول ته سلام پېښ کوم ډیره مننه د صاحب مانروال صاحب یو څو شعرونه دي دای په اجازه سره زمانه ژوند غواړي خندا غواړي چې سو کما زمانه ژوند غواړي خندا غواړي چې سو کما ځان را کوي خو زما سا غواړي چې سو کما ورغه خو ماته په کعبه کې هم خیره کړې دي هغه خو ماته په کعبه کې هم خیره کړې دي هغه بیمار ده دوا غواړي چې سو کما او یو ځل وړو او په کور کې بشر کړو یو ځل وړو او په کور کې بشر کړو هغه لیونه یو ځل بیا د سور غواړي چې سو کما نور څو شعرونه چې قسم دې چې غرزيګما خراب یما پوهېږي قسم دې چې غرزيګما خراب یما پوهېږي قسم دې د دې جون په عذاب یما پوهېږي تراشه او ما والا او بزلګو کې مکیدا تراشه او ما والا او بزلګو کې مکیدا ازغه خونه یما ګلاب یما پوهېږي او ابراهيم ته ډالای په ظاهره سپین مخ لرم په دې چې دوکه نشي په ظاهره سپین مخ لرم په دې چې دوکه نشي دغه په زړګي کباب یما پوهېږي او زه نه پچا تړم او نه پرانځم هغه يم زه نه پچا تړم او نه پرانځم هغه يم زه په خپل باندې سوال په خپل جواب یم پوهېږي چې ته پکې په هر یو پاڼه هر یو بابې چې ته پکې په هر یو پاڼه هر یو بابې صاحب استاد ژوند نوې کتاب یم پوهېږي نور څو شعرونه چې یا چې خنه شی منو خیمه یا چې خنه شی منو خیمه او یا چې په سجده یم نو خیمه زه په طبيبانو نه راغېږم زه په طبيبانو نه راغېږم زه چې تا سره یم نو خیمه د ګناه او د ثواب در منځګیر یم امیر زاهد سره د ګناه او د ثواب در منځګیر یم د صحیح او د خراب در منځګیر یم یو بلا دا چرناګان را له هم خوري یو بلا دا چرناګان را له هم خوري یو بلا نو په پنجاب در منځګیر یم زما کور د حجري جماعت په مس کې ناصر صاحب زما کور د حجري جماعت په مس کې د محراب او درباب در منځګیر یم سوق دی بیلار او پلار سوق دی سوق دی بیلار او پلار سوق دی نن بنشي او به خمار سوق دی تبه تیرېږي او تا ته ګوري بنا اسیب الله ته ډالای تبه تیرېږي او تا ته ګوري بنا کلی دور ایماندار سوق دی د شیخ د جام आवाज در غوږ شنو د شیخ سیب اقبال ته ډالای د شیخ د جام आवाज در غوږ شنو وی ویل متکی او پرهیزګار سوق دی دا یو خوځشم انور الله چت کوي دا یو خوځشم نور الله چت کوي په دې محفل کې بیل یا رسول دی دا یو خوځشم انور الله چت کوي په دې محفل کې بیل یا رسول دی زمنګ بوینا دای خپل راکړي زمنګ بوینا او دای خپل راکړي پته به ولګي چې غدار رسول دی او اے پدې خار کې د مشال نه بغیر اے پدې خار کې د مشال نه بغیر د یوسف مخ طرفدار رسول دی جاوید درمان سے یو څو شعرونه دي چې حق حیران به وي فقیر په دروازه کې زمنګ نشته د زنجیر په دروازه کې حق حیران به وي فقیر په دروازه کې زمنګ نشته د زنجیر په دروازه کې مرګ حیران د غریب په کور کې پروت ژوند غلام او د امیر په دروازه کې جدائی بنور هم شراته ګرانا جدائی بنور هم شراته ګرانا را پسې مکویر په دروازه کې زما د زړه زما یار وباسي ارشد اقبال ته ډالې سم زما د زړه زما یار وباسي لکه تسبونه چې سوکتار وباسي به حرمتي مې د زړه سره کوي سوک چې جمعه تزینو پیزار وباسي ستاله ونو کې په اول نمبر ما خو په دې خار کې خيري سړی يم
د وخت جابر ته چې تسلیم نه یم زه په دې ښار کې خیري سړی یم چې جیبونو کې پیسې را سره نشته د یارانو رابطې را سره نشته په جیبونو کې چې پیسې را سره نشته د یارانو رابطې را سره نشته ښکلي راغلل د نږدې نظر مې کم دی های قسمت نن چشمې را سره نشته خدای له مندر ته ځي او عکسونه د کعبې خرڅوي خدای له مندر ته ځي او عکسونه د کعبې خرڅوي په دغه ښار کې یو هندوري مصلي خرڅوي چې په وطن په جوړېدو کې لاسونه بایلل هغه مزدور اوس په دغه چوک کې خوباري خرڅوي نه جمعات لور کړي نه مدرسو لور کړي صاحب مانروال سے ډالای نه جمعات لور کړي نه مدرسو لور کړي د قربانای سرمنې ټول مې کډو لور کړي سر خلکو په سر باندې دستار وینم د سړیتوب تمغه ټول نه سړول لور کړي ترا ته وګوره تڼای چې مې ګریوان کې نوي داسې ښکارېږي دروازه چې په مکان کې نوي په کوم رس چې زه سودا د قرض راوړم په هغه رس د زمونږ د خوښې څه دوکان کې نوي راته ستونزه د پیسو د دوکانداره زندگی دلته پیسو د دوکانداره زندگی دلته پیسو د دوکانداره په بدل کې ساګانې را کړه دا ګوتمه ګورې د سرو د دوکانداره او بس اخر کې دا یو شعر وایم چې د عزیز مانروال صاحب دا وړوکی د غزل وایم چې هغه چې ولاړه ستا در څنګه ده وایه مورې دغه جنۍ څنګه ده ښکلې ده خوش رنګه غنم رنګې ده سر وستا نه لږ ګاونډې دنګه ده ورما ته پاتې شوې ده خوشحاله ده چا ته پاتې شوې ده ورنګه ده او وایه یار زمونږ څومره ښکلی کلی دی هغه کوټنۍ پکې زمونږ ده کوچ ماستو شملې به درله راوړمه راشه کندلای میخه مې لنګه ده او زه د خپل عزیز شاعري پیژنم دا د پښتنو په رنګ کې رنګه ده ډېره مننه ډېره مهرباني ډېره زیاته مننه دا و اظهر زمان چې په ښایسته انداز کې شاعري وړاندې کړه څه دې حالاتو لیونی کړم څه تا لیونی افتخار صاحب ترې ډالۍ وي څه دې حالاتو لیونی کړم څه تا لیونی ځان راته کله کله ښکاري په رښتیا لیونی او هغه جنت پرېښی و ما به له دنیا وباسي لکه آدم غوندې زه هم یم د هوا لیونی او په تورو غرونو کې ځکه زړه راټول غوندې وي اصغر صاحب په تورو غرونو کې ځکه زړه راټول غوندې وي ستا باسم پیدایشي دی د ښکلا لیونی اوس زه د پښتو ګانې د پوهشګرو دپاره د سیکنډ ایئر طالب علم حسیب الله ته دعوت ورکوم ستاسو د لاسونو پړکا کوي حسیب الله جماعت سالتو सात पैरों से बंधा जन्मों के बंधन प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन है नई रस्में नई कसमें नई उलझन होठ है खामोश लेकिन कह गई धड़कन तुम जीत गए हम हारे
याद किया। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। हाँ, दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल ओ यारा बोल कफारा। गलती कर बैठा है दिल। तो हसीब چې په ښایسته انداز کې ګانا وړاندې کړه. د ګانې ټیم نه پس زه د خاکې پیش کولو لپاره حسن ابراهیم او د هغې ملګرو ته په دې شعر سره بلنه ورکوم. وایي راشه په کوڅو کې د جرګو خبرې نشي، راشه په کوڅو کې د جرګو خبرې نشي، چېرته چې په مونږ کې د پردو خبرې نشي، او ډېرو شپو له راشه چې د یو بل نه خبر شو. ناصر صاحب ډېرو شپو له راشه چې د یو بل نه خبر شو، یاره په یو شپه د ډېرو شپو خبرې نشي. زه او ته چې ووینو له ورایه سره پوه شو، زه او ته چې ووینو له ورایه سره پوه شو. چا وی چې په سترګو کې د زړو خبرې نشي، او خدای خبر خاطره زه بیا چېرته او ته بیا چېرته. امیر نواز صاحب خدای خبر خاطره زه بیا چېرته او ته بیا چېرته، پرېږده اوس په تلو کې د راتلو خبرې نشي. ستاسو د لاسونو پلکه کې دعوت ورکوم حسن ابراهیم او د هغې ملګري. دا چې ګم دی که نه دا ای دی چې څوک درته وایي چې ګټو ټکو کې یې ولیکه دا چې ګټ ای بوي ښه، چې څوک درته وایي چې وړوکي ټکو کې یې ولیکه دا چې وړوکو د شان چې یې بوتو لیکي ښه پوه. دا خو دواړه وړو ټکو کې دي، ګټو ټکو کې به څنګه لیکي؟ زه شریعت دی په ګټو په ولیکو سکای دا خو د ځان خط ایو ساده ګوله سکه خط لیکم چا د کار ځای نه یابي چاته لیکي زه ته لیکم کنه سپ کې لیکي جما دراوړي چې بیا به ته وایم دا به کله را راسي چلی استا به کې کال له کال کله را راسي بل کال کال ساده ها زه استاد په څه راشي ریاضو پیرل والی یا راستا بل څه کال لکه والی نه ته وای بس جم استاد په څه راشي د ریاضو پیرل والی تا بل څه کال څه کنه د کینه په علامه هغه کینه مو کې لاس خاطی له زور پسې زم ها یا مسلمان زه ګورم چې څوک پکې پاس شوي دي او څوک پکې فیل شوي دي په دې رزلټ کې. اوس ظالمه دي یو خو پکې سم ریکارډ مات کړی دی وی دا څه دي؟ Taji, I'm coming. راځه راځه بچې. استاد السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد تاسو موږ سره ریاضو پیریډ ته راځئ ښه؟ یاره چې د کوم شیز نه یارېدم هغې شیز پسې راغی. خو زه د ساده ګل اتم کلاس کې اواز ورته وکړه. کلاس کې موږ سره ښځه ورشه اواز کول. حاجي اواز یاره دا نن سبا کې ماشومانو استاد پسې په خپله راځي او دغه کې خو ځای خیر دی دا دې کې ډېر ښه دغه دی چې استاد نه کار والي. ساده ګله ورشه ماسټر راته اواز کوي پته نه لګي نو اواز کې د تراشه لکه ظالم ادا به تا چې ویلي نو شیطانت په لیکلی نو ولدا کوم ورته شي ویلي بس زما د کاپي پنسل ویلي زه راځم شاباش
یله ما خو چې کلي نه وي دا به دا کراکور صحیح جیدانت کلی یو کم ہے استاد جی ویلی ظالم بچو ساده ګلستان هم دی بچی او جی زما نوم دی جاده ګلو ساده پلار غونچا ګل نوم دی او جی غونچا ګلي نوم دی یا مسلمان تا ته پته شته دا خو ریکارډ مات کړی دی ریکارډ دی سکول استاد جی قدم نه کومه ده پدې مې تلی مات کلی یاره راشه ته دی په راشه ته تا پوزیشن دی هغه څه پاس پوزیشن استاد جی قدم نه کومه هغه ته یو د سرکاري چیزونو کې ګوتې نه وامه لکه دا ساده مستقبل سوال دی د مستقبل استاد جی دا مستقبل کې څوک دی نو یو ما طرف ته ما بلال دی زه مستقبل نه پیژنم یله زه ورشه زه سبا باندې پلار راولې خزان څه به زه شاوه شابو دې بلال ته مې ته وایي شابو موسیسا اړي قدم نه کومه ده چوم پدې دا به ته ټیکا کراکور ته جیدانت کړی نو او استادان تاسو مخکې السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام راځي تشریف کیږي استاد باغ شنه دي راو ای وی دي کینې دي کوچای sit down هذه سو پوری و تاجی دا میرا ته بانګې دې کې وی دي کینې کنه یا مسلمان تا د سپل وشته نه کنه استاد زوی خو ریکارډ مات کړل دا ریکارډ وای تا ته ما وی نه چې دا شي مکوا پاکور کې دی نو ما ټول دلته کې دی ریکارډ ما ته وی ځان دې چرمولې دې راځه کېنه مسلمانه دا خیر ته استاد ماشین دی کنه نو څه ورته وایي استاد بچی پاس پوزیشن اغسته دی پاس پوزیشن لکه دې وړې غلاګانې دې لکه وې چې تا دې په کوم لاره وکړه دا کوم ځای کې تا واغسته دا دې څه کې راوړلې په پاستا کې په بیک دا دې ما د پته نشته بس دغه ولول کو دا دغه داوان به ولول کو بس دغه خو سم جاړه ما کنه دا ولا څنګه ورکې دا غمي زه خیر د استاد ما ته پته نشته چې دا د پاس پوزیشن تر کم ځای نه را پټ کړی او ما خو سره دې دلیم نه په کور کې دي او ظالمانو تاسو دوه غوځلې ونه کړو دا د زوام تراشه دی بلا شابه زي دوړ زي انو کې دوستای ما ته وایي زه د پاس استاد یې پاس شوی دی انو دا څه وایي کنه استاد سره نه شابه زاهدي مش مجرى بعد مل دکلم زي شابه زي نو استاد دا تاسو دا چې پہچانې کې نشو ویلې چې د ما شابه یاره دا کوم دغه دی دا ساده ګل خو نه په پاست کې راځي نه په سکان کې راځي او نه په تل کې راځي دی خو غوړ مانګي دی دی استاد ساواندو کې چې دا د چا دا پاس پوزیشن ورکړی دی جی استاد دی ساده ګل ته څنګه پاس پوزیشن ورکړی دی خو غوړ مانګي دی ته خو شیم نه وردی تاسو خبرې په بریک کې وچې پس سوچا وړو کې یشیدلی پراټې راتلی نه دا واش کوم ځای نه راځي او سرګړي چرګان براتل دا به کوم ځای نه راځي او یشیدلی هغه براتلی دا به کوم ځای نه راځي زه راته وای کنه دا ور ساده ګل کور راتلی کنه استاد جی دا خو د ول بیا ډېر لکه نمبر ورکړی دی او کنه دا ابراهیم حسن او دا غوی ملګری چې یو ښکلې خاکې حاضرینو ته وړاندې کړه اوس زه د غانې پیش کولو لپاره د فرست ایئر طالب علم مهران ته دعوت ورکوم چې راشي هغې نه مخکې یو څو شعرونه میرزی صاحب ته ډالۍ کوم چې دا مې د ښایست ټوله کیسه ترجمه کړې ده میرزی صاحب دا مې د ښایست ټوله کیسه ترجمه کړې ده ما چې ستا د حال یوه نقطه ترجمه کړې ده او ستا د اداګانو مې یو ښه ترجمه کړې ده ستا د اداګانو مې یو ښه ترجمه کړې ده ما د محبت ټوله کیسه ترجمه کړې ده او ما د خمارو سترګو نشه ترجمه کړې ده صحیح معنیوال صاحب ما د خمارو سترګو نشه ترجمه کړې ده دا مې څه عجیبه فلسفه ترجمه کړې ده او ولې به ښایست د بام په سر جوټه نه وي ولې به ښایست د بام په سر جوټه نه وي ما د آدم خان هر نغمه ترجمه کړې ده
اوس دعوت ورکوم د غانې ټیم پیش کولو لپاره د فرست ایئر طالب علم مهران ته چې هغه راشي تاسو د لاسونو وپړکا کې مهران جماعت ثاني اول मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है सही जाए ना क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना आ जाना तू मेरे पास दूंगा इतना प्यार में कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है सब कुछ छोड़ के आना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है दो مهران د غانې نه پس زه د خاکې لپاره سعود او د هغې ملګرو ته بلنه ورکوم د هغې نه مخکې څو شعرونه وایم وایي زه به مړ شم ستا له غمه ته راځې که نه راځې نظر صاحب زه به مړ شم ستا له غمه ته راځې که نه راځې خوار او زار یم در په دره ته راځې که نه راځې او بیا به نه وي دا وختونه زما ستا ځواني به نه وي سعید صاحب بیا به نه وي دا وختونه زما ستا ځواني به نه وي ژوند مې تېر شو ستا په تمه ته راځې که نه راځې او بې له تا هېڅ ښکلا نشته د ژوندون په هر موسم کې بې له تا هېڅ ښکلا نشته د ژوندون په هر موسم کې د سپرلي ښایسته موسمه ته راځې که نه راځې اوس دعوت ورکوم د خاکې ټیم پیش کولو لپاره ستاسو د لاسونو پړکا کې سعود اینډ هز فرینډز جماعت صالح اول السلام علیکم بابا جی السلام علیکم بابا جی خچاره بابا جی سره راځي یاره ما خو یو مسهر اوسته او دې مې سکول کې داخل او زما پرنسپل صاحب الوامه اجازه نه لم نشو ورڅ ور اجازه ته پرنسپل صاحب کاسا باريو راغله بابا مسه مې راغله داخل وته پوری ورشه سرکار بلوتي اضافه کیږي در راوړه بابا جی راځي السلام علیکم بابا جی اچھا پرنسپل صاحب بابا جی سره راغله یاره ما خو یو سره اوسته ها سکول کې مې داخل او بابا نو سره کم دی اخو بابا چې ته چټیولې سم چې راوړل ها کینه بابا راشه کلاس پورا ورشه بابا نو سره بار دراولا Even though
سدي وين ما سام كوني يلا نو سيد شاد بابا स्कूल की बस चलो स्कूल था मेरा हॉस्टल जवामा चिट्ठी दाखिल की बाबा स्कूल की दाखिल में बेहतर नुमा में प्यार दानम तपोस को होगा नुम दसरे दसो भाई मोर नुम दसरे फ्रीदा सरिया दसो बाबा ते के उजरा कर निश्ते बस चलो बाहु था सुला हॉस्ट मा बीच था सुबह था आखलो नुम दसरे One, two, two. Wow. The player is ready. 3-2. Wow. Now, तुम लोग पूरी मुड़ा ना चाहिए करी. दादी जी बोल में जो शमशा तो. Wow. बाबा, ये टेस्ट पते वाला वा. यस पते वाला. ना टेस्ट ना और तुम बाबा. ना. टेस्ट ना. प्रिंसिपल. अलग टेस्ट तनाखलम सही जवाब पर आके वाया मैं सुना टेस्ट तनाखलम वाया 1 2 किन शादो 3 4 उगरा 4 5 उगरा में 6 9 10 उका 10 का भी 10 है वाह बाबा नसे ऑर्डर लायक थे हाउ कन दला को मा सार न बिजोर को ठाना ठोरा वस्तवत ठोर को ठा ध्यान आहा यो पर वाला टेस्ट ना बस बस वथा था पला बीबी तबवा बीबी तदी बीबी जो बस बीबी इंग्लिश टेस्ट तरफ लमा वाया ए वाया बी वाया पकेमोया तो खुसम खरे वो प्रिंसिपल से किया बीबी तबवा माला स्टार्ट जी बीबी चल रहा जिगिरी तख्ता खड़े बीबी बाबा द प्रोनाउंसिएशन दैट इज द माखलमा वाले बस द टेस्ट ना और कोवा kana बस द kana no tamas kulta sesila बीबी तबवा जो शिरोने तुरंत बजार मानुला रिकीना बीबी زخبس كينا تكنا كينا دا يو ترست دا وركن كينا كنا CHARGE بيوايا CHARGE بيوايا CHARGE چرگی واوا بابان وسه اوردر قابل لے او کنن وسه زماده خو خوئی کی نیاتا تلے MAY مایه چې تا خوړلې ده بیګا می خوړلې شوپړ بچی تا چرته خوړلې ده دا اخره ټیسټ نه خلم صحیح جواب پاره کې بس لیول ټیسټ نه ورکوم بابا بس ته ما سره بس بیبي ته ووا په اخر کې دروم بیبي ته ووا بیبي تا یا بس دا بیبي چې ته په خینو بیبي ته ووا بیبي ته ما خو له نور باندې کته شکړې دي تا مال نمرو خانه کو ما یو دا غلطی کړې ده چې ستا بیبي سره مې واده کړې ده اخره ټیسټ نه خلم صحیح جواب پر راکې صحیح ده CHEMICAL بیا وایا CHEMICAL کما کړو واه بابان وسه ورډر زیات قابل لې او کنه د مازغونه ډیر تیز دي اسنه په بیبي می دلکا سکی اردو را ټیسټ پاتې مخلما حالت بس ته کنه نو ټیسټ نه ورکوم کنه بس ته کنه وما بس بل ټیسټ نه ورکوم یار خود ته بس وای الف بی ستانیا کومه بیبي تیسه زین واسه کما ته دا پته نو ځل خبرو کنه میډو و پرنسپل ته دی بیبي نته ماته ډایرکټ بیبي خبره کو بیبي کینا پاتو کینا چل بوجیا الف سے لواڑو بی سے بمبڑو بمبڑ دی بی سے بیبی
یا ربی بمپر وایا خدا بی بی نمرا باندې باندې بی نه چتا بی نه هاي غړ خارو پرنسپل ته بیا خروي بی بی یا خود بی چل دراله نه راځي کې ستا سموله بی بابا استانه او تاسو کومه بچه وکړایا تعلیم د سوره دی زما تعلیم MBBA په دا پکلا کم تعلیم دی میټریک بار فیل دا زمين په وخت کې ډیر ښه تعلیمونه او دا به ارچا کول یو نشو ځکه ما کړی دی ځکه مناسب ډیر زیات قابل دی او کنه دی خو ظالمت پستا خوري یا بادام خوري آها کلاس پورا دے گلاس تاکوں گا تا چشمے چنوالا چشمے فورنور کو لا فرالنیا بی میرا کڑی دی دا سعود او دا غوی ملګری چې په ښایسته انداز کې خطا پیش کړله باڼه درته لږې کړم که چشمان درته لږې کړم جنید صاحب ته ډالۍ وي باڼه درته لږې کړم که چشمان درته لږې کړم دا زه تنها پوره یم که جهان درته لږې کړم اوس زه د قانع ټم پیش کولو لپاره د سیکنډ ایئر طالب علم حسیب الله ته دعوت ورکوم چې راشي او غانا پیش کړي حسیب الله جماعت سال دوم किस्मतों को मेरे हाथ तेरे फिर से लकीरें दिखने लगी देखा तुम्हें तो ऐसा लगा है जैसे आंखें धड़कने लगी रही उम्र भर तू मेरी मैं तेरा जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना जो कम पड़ जाए सांसे तू मेरा दिल बन जाना रिमझिम सावन की बूंदे तू हर मौसम बरसाना जो कम पड़ जाए सांसे तू मेरा दिल बन जाना मेरे लबों से आए कभी वो नाम पहला तेरा मेरी जुबान पे चाहे ज़माना मुँह मोड़ने पर हर पल तू रहना मेरा बस ये दुआ है रहा उम्र भर तू मेरी मैं तेरा जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना जो कम पड़ जाए सांसे तुम मेरा दिल बन जाना रिमझिम सावन की बूंदे तू हर मौसम बरसाना जो कम पड़ जाए सांसे तुम मेरा दिल बन जाना زه څومره بدنصیب یم چې د ځان په لورې نه ځم دانشه زه څومره بدنصیب یم چې د ځان په لورې نه ځم په مینې پسې مرم خو د انسان په لورې نه ځم
अफसोस पदा से खल्क के पैदाश म किस्मता असिपा अफसोस पदा से खल्क के पैदाश म किस्मता पस मकन नउज़म दासमान पलूर नज़म और चितारा पैदा करे अबासिन्य मखालिका चितारा पैदा करे अबासिन्य मखालिका काफिर बयम कसद अखपल अफगान पलूर नज़म वो जदो तकसीम इनामात पारा हज़र ज़मान तख्वास कौम चिराशी और दाग़े ऐलान हज़ीरों तौलान दिकी हज़र ज़मान जमात सारी दो Thank you so much, dear Idris, as you give me the opportunity for the participation in today's party. Here we go for the presentation ceremony of Reader Super League. We have the honorable presence of your chief guest, Mr. Azhar Khan, CEO, Reader Group of Schools and Colleges, and along with him, Sir Amir Nawab and Mr. Arshad Iqbal, Munir Bunere, and Sahab Madarwal, and along with him, some board members. बजेगी तेज सजेगा ताली बजेगी खेल जमेगा सीटी बजेगी तेज सजेगा ताली बजेगी खेल जमेगा. After the witnessing a fantastic fencing between Reader Calendar and Reader Challengers, which is led by Mr. Ibrahim and Mr. Umar Khan respectively, to chase the trophy and grip it. There are many teams, but only the Reader Calendar marked the history in becoming the champion side. Through all the winning team presented a really a fantastic mode of cricket, but one of them played incredible cricket throughout the tournament. Some hopeless movement for the run-up side, but better luck for the next time. I invite Mr. Ibrahim to receive the trophy from Sir Munir Buneri. Please clap for him. तेज सजेगा ताली बजेगी खेल जमेगा सीटी बजेगी तेज सजेगा ताली बजेगी खेल जमेगा. Now it's time for the man of the series award goes to Zarar Ayaz. बाजारों में सैकड़ों हजारों में आशा जाए सबके होगा बुलंदा जश्न का सा समा सरेआम पूछो ना ये कैसी रात होगी आज और सोचा गलत होगी अपनी बात. सीटी बजेगी तेज सजेगा ताली बजेगी खेल जमेगा. In final match, how can we forget the performance of Mr. Noman Saeed? The man of the match award goes to Noman Saeed. The remaining two award goes toward the best photographer of the sports gala. I invite Saud Jan to receive the award from Sir. Now, the last award for the best umpire of the tournament, which goes to Azhar Zaman, which is actually me.
सजेगा ताली बजेगी और खेल जमेगा सीटी बजेगी स्टेज सजेगा ताली बजेगी और खेल जमेगा Thank you, sir, for joining us. Let's the presentation ceremony is down here. Thank you. دا وزر زمان چې په خیمتا خستان جاز کې خپل کمپین ترسره کړ اوس ستاسو د زړونو شاعر ستاسو د خوښه شاعر چې د بونیر څخه تر ثوابې پورې تشریف راوړی دی ښکلی انداز لري ښایسته شعرونه لیکي زه هغه ته د هغه په دې کې ته بیانه ورکوم وایي قاصده ووایه ته دا پېژنې منیر صاحب قاصده ووایه ته دا پېژنې د محبت د غل سزا پېژنې او د محبت جذبو ته کفر وایي قاري صاحب د محبت جذبو ته کفر وایي هغه د بر کلي ملا پېژنې او هغې به ما ته ویل ما پېژنې هغې به ما ته ویل ما پېژنې ستا یمه ستا یمه زه ستا پېژنې او اصغر صاحب ته یې ډالۍ وي چې تا ته نه وي او په تا پورې وي اصغر صاحب چې تا ته نه وي او په تا پورې وي منیره ته هغه خندا پېژنې روز دعوت ورکوم ستاسو د لاسونو په لګا کې منیر جان منیر صاحب اندام اندام یم خو تر تا د زړه په زور راشم ځان سره ستړی شم جانانه ستا په لور راشم خو بیا مې زړه نه غواړي چې دې سترګو ته بیا وګورم نور مې یقین نشته چې دغې چم ته نور راشم بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه د دغې طالب علمانو او د دغې استادانو چې دومره ښایسته پروګرام یې تاسو له را جوړ کړو مونږ به پکې هم لږ وخاندل لږه مستي مو وکړه نو بس دغسې پروګرامونه دي دغسې محفلونه دي آباد دي نوي هلکان به راغلي هغو ته به خیرالۍ وایم او خبرې راله ډېرې نه راځي شعرونه به درته وایم چې د کوم ځای نه تر شروع وکړم ما له هم څېړ نه راځي خو یو څو شعرونه درته وایم چې نه رانه سوال کېږي او نه راله مینت راځي ډاډه په دې یم چې چل د محبت راځي نه رانه سوال کېږي او نه راله مینت راځي ډاډه په دې یم چې چل د محبت راځي یوه چینه ده خو مېرمن د بدبختۍ واخلمه مونږ له ترې زهر راځي تاسو له شربت راځي یوه چینه ده خو مېرمن د بدبختۍ واخلمه مونږ له ترې زهر راځي تاسو له شربت راځي په خوله یوه ویل په زړه کې نورې ساتل قسم په خدای که ماله دا منافقت راځي په خوله یوه ویل په زړه کې نورې ساتل قسم په خدای که ماله دا منافقت راځي او غلامي مې ګوره یارم نه ده خوښه مزدوري مې د خپل پلارم نه ده خوښه غلامي مې ګوره یار هم نه ده خوښه مزدوري مې د خپل پلار هم نه ده خوښه او د پردۍ ونې په سوري دمه نه کوم نوکري مې د سرکار هم نه ده خوښه د پردۍ ونې په سوري دمه نه کوم نوکري مې د سرکار هم نه ده خوښه هغه سر کې یو بې ننګه پاتې کېږي د دې وجې مې دا لار هم نه ده خوښه هغه سر کې یو بې ننګه پاتې کېږي له دې وجې مې دا لار هم نه ده خوښه ذخیره دی خو بیا هم د خدای مخلوق ته جي وجنه مې د مال هم نه ده خوښه ستا د ځنې خال او زه یو شان یو ستا د کلیوال او زه یو شان یو دواړه په نشه کې یو ټالی و خو ستاسو د دود ټال او زه یو شان یو څنګه چې ګونګی دی داسې ګونګ یمه مړه دا دیوال او زه یو شان یو درې واړه د یو بل په رشته کې یو خټ او کولال او زه یو شان یو ډاډه راوغږېږه یاره په زړه زنګ مه پرېږده زه سترګې نه بدلوم خو ته دې د خپل رنګ مه پرېږده ډاډه راوغږېږه یاره په زړه زنګ مه پرېږده زه سترګې نه بدلوم خو ته دې د خپل رنګ مه پرېږده او تر دروازې ورسره لاړ شه د لاټین په رڼا په توره شپه داسې یوازې خپل ملنګ مه پرېږده تر دروازې ورسره لاړ شه د لاټین په رڼا په توره شپه داسې یوازې خپل ملنګ مه پرېږده او مینا د منمه جانانه خو ستومانه بشې په یو شاړ کټه ونډېري پسې پالنګ مه پرېږده
مینه دې منم جانانه خو ستومانه به شې په یو شاړ کټه ونډېري پسې پالن مه پرېږده چې نصیحت تر باندې بد لګي جو غلي ښیو ستا د قرآن ستا د قسم وایي چې بند مه پرېږده نظم درته وایم چې پورا صدی جنگ وشو د تباهۍ جنگ وشو پورا صدی جنگ وشو د تباهۍ جنگ وشو یو وایي ما وګټو بل وایي ما وګټو څوک وایي انګریز وګټو څوک وایي مولا وګټو یو لیونی ناست دی او دغه خبرې اوري ځان سره داسې وایي د دوی مازغه خراب دی جنگ څوک ګټلی نشي په جنگ کې ګټه نشته جنگ سراسر تاوان دی که مو یقین نه راځي دا کونډې رنډې شمار کوي دا یتیمان وشمارئ دا ړنګ کورونه شمار کوي او دا برباد زړونه شمار کوي که ډېره مننه که چېرې دا ګټه وي نو تاسو ګټه وکړه د شته خو سر وخوړو یو نوی جنګ شروع کوي چې نوره ګټه وکړئ زخر به وخورم زړه به وکړم نور څه کوی شم څه به وکړم بس ځان به مړ کړم ښه به وکړم او هندوستانی مېړه به وکړم په پښتنه خاوره دوه ځله کونډه شوم یو څو ټپیزې به راته په ترنم کې ویم او بیا به بس کړم که نه ټوله شپه ستاسو ده په نیت کوږ دی په زړه برګه دی هسې د نه زړه تګ راتګ دی د مرګ اعلان ته مې غوږ غوږ دی او که زه پوهېدی چې ملنګ ټګ دی ما به کچکول د خاورو ډک ورکړی ونه ډک ورکړی ونه او که څوک خوشحاله که خفا وي چا سره توره او که نیزه وي غلبیل غلبیل دی دا سینه وي او ستا د سترګو اشاره وي که د چړو په څوکو لار وي در به شمه لار وي در به شمه زخر به وخورم زړه به وکمه نور څه کوی شم څه به وکمه به ځان به مړ کم ښه به وکمه او هندوستان مېړه به وکمه په پښتنه خاوره دوه ځله کونډه شومه او کونډه شومه د حجرې به شوړه وړه یدا تا ته ناس خلک کاڼه شه او د ناستې ځای د فاطمه شه او په مېلمنو د ډزې وشه تر نیمې شپې پورې اوازې ناسته یمه او ناسته یمه سورې سورې دې په ګولو شي یا د سنگل یار چې بې پښتو شي او په غوږینونو د ویشتو شي یا مې په ځان جانان پیرزو شي یا مې پیرزو په تورو خاورو باندې شینا خاورو باندې شینا او یخې خوا وخلی یما یخې خوا وخلی یما یا غاړه رایا وربلوا زړه مې ورانېږي یخې خوا وخلی یما یا غاړه رایا وربلوا زړه مې ورانېږي یا غاړه رایا وربلوا زړه مې ورانېږي یا ملنګ هوښیارو ځان خلاص که یا غاړه رایا وربلوا او د سپوږمۍ مړه تبه شادو سیلمه کوونه یا غاړه رایا وربلوا او زړه مې ورانېږي یخې خوا وخلی یمه یا غاړه رایا وربلوا او زړه مې ورانېږي یا ته به توده بړستن کې پروت یا غاړه رایا وربلوا او په ما د جمي او پر خلارې جوړه وینا یا غاړه رایا وربلوا زړه مې
یخی خوا وخلیما یا غاړه رایا اور بلوا زړه مې ورانېږي دوه رنګونه سپین او تور غم او ښادي خور او ورور ما او تا جوړېږو نه منګه دواړه اوبه اور پوی به شوم چې ستړی شوې تا چې به وې ښه نو نور دلته قتل شین اسمان دلته کوپر ټنګ ته کور او ستا منیر چې وسکي نو پروت وي ټوله شپه وزما هم سوره قیمان دی خو هندوان دی یا په جینۍ باندې پیریان دی خو هندوان دی زما هم سوره قیمان دی خو هندوان دی او په جینۍ باندې پیریان دی خو هندوان دی او دا یاران نه دي ماران دي دا به یې وخوري دا یاران نه دي ماران دي دا به یې وخوري و د منیر سره روان دي خو هندوان دي یا په جینۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي دا ما چې وکړه د ځان دا بې حرمتي ډېره وه مرګ راځه که نه بس دومره زندګي ډېره وه منیر که هر څو په تن غر و او په زړه سندان و خو بربادۍ له د یوې جینۍ ځواني ډېره وه دا ما چې وکړه د ځان دا بې حرمتي ډېره وه او مرګ راځه که نه بس دومره زندګي ډېره وه منیر که هر څو په تن غر و او په زړه سندان و خو بربادۍ له د یوې جینۍ ځواني ډېره وه دا څه یاره د دې ملګري په فرمایش باندې آزاد نظم وایم چې د ژمي یخه شپه وه موبایل وټنګېدو ما له هم خوب نه راتلو بس جوړ هوا مې غستو چې مې سلام ور واچو ویلې تلا تلا ویښې ویلې مې جي جناب څوک ویلې ما نه پېژنې ته منیر جان یې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېدو بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه بیا مې موبایل راواخیست پکې د هغې شمېرې نه یو پیغام راغلی و پکې لیکلي و چې بې له تا ژوند دی بلا ګران دی په سرو لمبو کې مې ګزران دی خال مې په خپلو اوښکو وران دی جانانه غم دی مسلمان دی او ما د ملا د بام نه مخکې پاسوي یم تبرنا خار خوري ما به انتظار خوري ته د خاران ناراضه تا خود خامار خوري تبرنا خار خوري ما به انتظار خوري ته د خاران ناراضه تا خود خامار خوري دی یوازې مه پرېږده یو زهر به په لار خوري وی ویل ناوخته شو نن خو به مې پلار خوري دغه لږ مازغمې دي دا به راله یار خوري ته د خاران نه راځې تا خو د خامار خوري دا سړی خفه شي نو بم اوس کې کوکنار خوري دومره غوسه مه کوه دا به دې سینګار خوري نیم غوزان در ورسې نیم په لار بار خوري ته د خاران نه راځې تا خو د خامار خوري امن راله راکئ نو سر د اقتدار خوري سر د خپلواکي وخوري سر د خپل اختیار خوري جنگ وزیرستان وران که جنگ بقندهار خوري ته د خاران نه راځې تا خو د خامار خوري یا به دې نظر وخوري یا به دې هزار خوري ای د چا خیرې به دې ګل غوندې رخسار خوري یا منیرا زړه به دې دا بې ننګه یار خوري ته د خاران نه راځې تا خو د خامار خوري یک هزاره یار دې مړ دی و ستاره یار دې مړ دی بې زوره بې ضرره بې هزاره یار دې مړ دی په
بودکی کورونو چې لزان ډیر مینو په دې دنګو غرونو چې جانان ډیر مینو په سندرو او سازونو د هر چا ډیر مینو موسیقي دی واپس واخلا موسیقار یار دې مړ دی یا بې زوره بې ضرره بې هزاره یار دې مړ دی ډېره مننه دا و منیر جان بونیری صاحب چې خپل خیالات حاضرینو ته په ښایسته شاعري انداز کې وړاندې کړل. اوس پروګرام راغونډوو او د پروګرام د اختتامي دعا لپاره زه مولانا قاری شبیر احمد صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او اختتامي دعا حاضرینو ته وړاندې کړي. مولانا شبیر احمد صاحب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من النار يا مجير يا غفار. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النصر إيماننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. سبحان الأبدي الأبد سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Yes, sir. Barah, pede roman. Uge varna kelega. Lala.